سوره رعد هغه شروع پای کې دریم باب هغه ذکر کېدو پای کې مسله دعوت هغه ذکر شوی و او بیا ورپسې د مشرکانو دغه چې تاسو د خپل مشرکانو کمالات او دا وخایي بیا مومنانو ته هغه بشارت او بیا دعوت د صورت وا په عنوان د عبادت سره پرون موږ درې خبرې کړې وي یو اصل اصول او دویم فروع دي اصول هغه توحید دی چې پاره کې انما امرت انا اعبد الله دی کې اشاره شي وا دویم هغه رسالت الیه ادعو تداغه توحید د خلق را بلا او دریم هغه قیامت و الیه مآب خاص هغه د ورګرځیدل زما دي یعنی دا درې خبرې اصول دي چې دا د آدم علیه السلام نوالا او تر قیامت پورې به دا اصول وي په دې کې بدلی او تبدیلی ناراضي او چې کوم فروع دي په هغې کې تبدیلی راتلی شي لکه په اول امتونو کې د دوو خوریانو په نکاح اخیستل جایز ول دغه شانتي کله به چې کپړې سخا شوي هغه به کټ کېدل ول په هر ځای کې د عبادت اجازت نه بلکې خاص ځای مقرر و نو په دې امت کې هغه ته عبادت هر ځای کولی شي کپړې سخا شوي بدلولی شوي دوه خوریانې یو ځای په نکاح کې نشي جمع کولی نو په دې کې بدلل راتلی شي خو په اصولو کې هغه تبدیلي دا نشي راتلی نو په دغه آیت کې دغه خبر ذکر شوی وي اوس ترغیب دی قرآن ته آیت نمبر 34 نه وکذلک انزلناه حکما عربیا دغسې نازل کړی دی موږ دا قرآن حکما د قرآن فیصله عربیا په واضحه ژبه سره نه د دم دپاره رالیږلی او نه د برکت دپاره بلکې برکت پکې هم شته او چې سړی پې بل دم کې هغه پې ښه کېږي هم خو اصل مقصود دا نه دی اصل مقصود دا دی چې دا راغلی د دې دپاره چې ته خپل عمل عقیده په دې جوړه کړې په خپل ژوند کې راولې او په دې باندې خپله زندګي تېره کړې اصل مقصد یې دا و ولئن اتبعت اهواهم او که تابعداري وکړه دا اهواهم د خواهشاتو د دوی بعد ما وروسته د هغې نه جاءک من العلم چې راغلی تا ته دا قرآن خطاب پیغمبر ته مراد دی نه امت دی ځکه دا خو محل لري چې پیغمبر هغه د وحی راځي او هغه سره د وحی د نورو خلکو د خواهشاتو تابع کوي نه مراد دی نه سره امت دی که تاسو تابعداري وکړه د خواهشاتو دغه یهودو د نورو خلکو پس د هغې نه چې تاسو ته دا قرآن راغلی دی نو مالک من الله نشته تا لره د الله تعالی نه څوک ساتونکی ولا واق او هېڅ څوک بچ کوونکی نو د الله نه ماسوا بل څوک بیا ستاسو بچ کوونکی نشته نه څوک ساتونکی دی چې تا د هغه نه بچ کړي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک دلته اوس اخرنی باب دی په دې کې څلور اعتراضات هغه په رسالت د نبی علیه السلام او د هغې جوابات او بیا په آخره کې تخویب ذکر کې تخویب دنیوي او اخروي او زجر به ذکر کې اوس په دې 37 38 39 کې شبهات ذکر کوي ولقد ارسلنا رسلا من قبلک یقینا لیږلی دي منګه ډېر رسولان من قبلک مخکستانه وجعلنا لهم او پیدا کړي موږ هغوی لره ازواجا بیبیانې و ذریه او اولادو دوی وی موږ پیغمبر تا ځکه نه منو چې ستا بیبیانې دي او ستا اولاد دی نو جواب دا دی چې مخکې ډېر پیغمبران موږ لیږلي ول د هغوی خو هم اولادو د هغوی خو هم بیبیانې وې نو تاسو خو هغه بیا هم نه منئ لکه د ابراهیم علیه السلام اولاد نو یا د یعقوب علیه السلام 12 بچي وو او د نبی علیه السلام 3 زامن او 4 لوڼه وي نو د هغې په مقابله کې د یعقوب علیه السلام خو 12 بچي ول دغه شانتې د داود علیه السلام 100 بیبیانې وې دغه شانتې د سلیمان علیه السلام 220 او 300 بیبیانې وې نو آیا د هغوی اولاد نو بیا خو به هغه هم پیغمبران نو نه دا او
بیبیانی او اولاد چې دی دا خبره نه رد کوي چې پیغمبر هغه واده نه کوي بیبیانی به نه او اولاد به نه دا خبره ستاسو صحیح نه ده ولقد ارسلنا رسلا من قبل یقینا لګلی دي موږ ډیر رسولان بخاستانه چې پیدا کړو موږ هغوی لره بیبیانی او اولاد نو تفسیر قرطبی وایي چې دلته درې مسلې معلومې شوې یو مسله دا ده چې نکاح چې دی دا د انبیاء سنت دی یو بغیر د یحیی علیه السلام نه او د عیسی علیه السلام نه او عیسی علیه السلام به دوباره راځي او الله بوله بیا اولاد ورکوي او بل دا معلومه شوه چې دا نکاح سره دا سنت دی او دریم دی دا معلومه شوه چې بلکې ترغیب دی نکاح ته چې تاسو نکاحونه وکئ او بیا به دې کې پیدي سری د هدایي شرح لپاره کې د نکاح سو خبرې ذکر کړي دي یو دا چې کله ته نکاح وکې ستا نسب محفوظ شي چې الګه دا خو د پلانکي زوی دی د پلانکي نه پیدا دی اوس دی یو سړي نسب نه نو سړی ورته نسبت کوي نو هغه معاشره کې هم بد ښکاري او پخپله ورته هم ځان بد ښکاري نو څنګه به ورته د پلانکي زویه خو بیا به ورته غلط نسبت کوي هغه پخپله هم خفه کېږي او بله معاشره کې به هم بد ښکاري نو په دې سره به یو نسب هغه باقي شي او دویم چې کله په کور کې اولاد پیدا شي د نکاح نه په هغې باندې خلک مبارکیانې ورکوي په هغې باندې خلک زیرې اخلي خو چې کله د زنا پیداوار پیدا شي نو په هغې باندې سړی سپک ښکاري او هر ټایم یې سر ښکتی او بیا تر مرګه پورې سر نشي چوتولی دریم چې کله سړی نکاح وکړي د دین الله پاک اولاد پیدا کی حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ داغه بیان کړی دی وای مسند کی روایت دی وی په جنت کې به جنتی الله پاک داغه درجه اوچته کی نو چې کله درجه اوچته شي نو دی به وای چې زما د درجه په څه باندې چوته شو وی الله به ورته وای چې په دنیا کې ستا اولادو ستا د بخنې سوال وګو او ما د هغه سوال هغه منظور شو ستا د یو درجه ما په دغه وجه باندې چوته کړه او دریم روایت کې راځي مسلم شریف روایت ته وی سلور روپۍ داسې دي یو د الله په لاره کې لګول دویم هغه په غلام باندې لګول دریم په مسکین لګول سلورم هغه په اولاد لګول وای د دې ټولو نه دا سلورم روپۍ غوره ده چې سړی راواخلي په خپل اولاد باندې ولګوي بل روایت کې راځي چې قیامت کې به چې کوم خلکو په خپل اولاد باندې پیسې لګولي الله به دغه ته ډیر اجر او ثواب ورکوي او سلورم روایت کې راځي چې کله یو سړی هغه بازار ته لاړ شي د خپل اولاد د پاره سامان او دا راواخلي وای د دې انسان دا ویا کالو امر ګناهونه الله معاف کړي سړی بازار ته لاړ شي او د ثواب په نیت باندې او خپل اولاد د پاره خرچه راواخلي وی الله جل شانه د دې انسان د او یو کالو ګناهونه معاف کوي او حدیث کې راځي چې یو شادي شوده سړی دی یو غیر شادي شوده سړی دی د شپې پاسې د واده کړی سړی او دوه رکعاته نفلې وکړل او بل طرف ته یوازې یو کس ته واده نشته نو د دې واده کړي سړي دا دوه رکعاته غوره دي ځکه په دې کې مجاهده ده د ده سره پاسېدل دي دی بیا ودرېدل دي او بل غیر شادي شوده دی واده یې نشته بس ده خو پاسېدل هسې آسان دي خو د شادي شوده سړي تر پاسېدل ګران دي نو الله وایي د دې انسان دا دوه رکعاته دا ډېر لوی دي او سلورم د نکاح دا غټ صفت دی چې کله تا واده وکړو په تا باندې او ښځه هغه بد چلنه یا بد زبانه پیښه شوه نو تا په هغې باندې صبر کو او د اولاد تربیت دې کو الله وتعالی په هغې باندې لوی اجرونه او لوی ثوابونه درکوي نو دا د دې خبرې چې ای پیغمبر موږ ځکه تا نه منو چې ستا اولاد دی او ستا بیبیانې دي نو د دې دغه څو جوابونه وشول او دویمه شوبه یې سوه
منګ زګه تا پیغمبر نه منو چې ته منګ ته یو معجزه راوړه یو معجزه پیش کا نو جواب وما کان لرسول ان یاتی بآیه الا باذن الله نشته طاقت د رسول چې راوړي معجزه مگر په اذن د الله تعالی سره اے د پیغمبر په اختیار کې معجزه نشته خو چې کله ورته الله معجزه ورکړه دی به د هغه معجزې په وجه باندې خپل د رسالت تصدیق کوي خو چې الله معجزه نه ورکړي پیغمبر د ځان معجزه نشي پیش کولی لكل اجل کتاب دا درې مشوبه اے چې دا پیغمبر وي تاسو د احکام منئ تاسو د دین انکار مکوئ بلکې به تاسو به عذاب راشي نو دوی من خو انکار کو او منګ نه منو عذاب د الله کم دی الله د عذاب قرانغه نو لكل اجل کتاب د هر حکم دراتلو د پاره د الله یو نیټه مقرر ده چې به تاسو کم عذاب راځي د هغه عذاب د پاره الله نیټه مقرر کړی ده چې نیټه مقرر کړی ده نو د هغه نیټه په وخت باندې په تاسو باندې عذاب راځي نو دلته بل جواب داده الک اسم الله نیټه مقرر کړل به موږ عذاب راځي منګولي ایمان راوړو منګولي حکمونه منو نه یو تقدیر مبرم دی بل تقدیر معلق دی چې کله انسان د توبې هغه توبه وباسي الله جل شانو د دې انسان دا تقدیر معلق هغه باغی سر سکی ختمي او چې کله انسان شرک کوي او توحید نه انکار کوي او چې کله انسان توبه وباسي الله ورته دغه شرک معاف کوي او دغه توبه قبلي نو د دین مراد هغه دا شو يمحو الله ما يشاء ويثبت ورانه الله تعالی سچ وغاړي اے چې تا کم شرک کړي ستا کم عقیده غلطه ده په قران نه او د الله د احکاماتو د انکار کړي نو چې کله تا توبه وباسلا يمحو الله نو الله به د هر سوران کی چې سو ويثبتو او تا مضبوط کی په عقیده توحید باندې ستا پسړه کې به ایمان مضبوط کی خو چې کله تا توبه واسلا او چې توبه دې نه وستلې نو بیا هیڅ نشته یا دیو معنی دادا چې الله رانی چې کم خلق پر رسالت کم خلق په توحید باندې اعتراضات کول الله به د مؤمنانو پسړه کې دغه اعتراضات ختم کی او د دوی پسړه کې به ایمان د توحید مضبوط کی او د دوی د اعتراضات بابس او ختم پاتې شي يمحو الله ما يشاء ويثبت ورانه الله تعالی سچ غواړي ويثبت او باقی باندې سچ غواړي وعنده الكتاب او داغه سره اصل د کتاب د لوح محفوظ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب الأشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الميزان رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب